السلام علیکم ګران کتونکو، زه یم ځای چشتي. نن مې په فیسبوک پیج باندې د یو ملګري چې نوم یې هارون دی او ځان ته صحافي وي، د شب قدر باشنده دی. د شب قدر په ټولو صحافیانو باندې یو تور لګولی چې یاره دا د 200-300 روپو میک والا صحافیان دي. نو زما دنه دغه تپوس دی چې ته دا الزام لګې د شب قدر په ټولو صحافیانو باندې. ته یو وخت وایې چې ما ډیګري کړې ده، ما جرنالیزم کړی دی، بل وخت چې کوم دی ستا اخلاق چې کوم دی، نو زه تا ته زما د اړخه یو ریکویسټ چې مهرباني وکړه، ته د اخلاقیاتو هم یو ډیګري وکړه چې اخلاق ته هم برابر شي. تا هم ځان نه جان حبیب جوړ کړو، جان حبیب په لاره باندې روان شوې، ځان مشهورول غواړې، نو مهرباني وکړه شب قدر په صحافیانو باندې، شب قدر په دغه چې کوم سینر صحافیان دي په دوی باندې الزامات مه لګوه او د دوی په دغه باندې ځان مه مشهوروه. خو ځان مشهوروې نه، نور څه داسې کار وکړه چې مشهور شي. دا کومه ویډیو چې ته کړې ده، د دې ویډیو په باره کې به ته باقاعده د صحافیانو شب قدر د ټولو صحافیانو نه معافي غواړې، خو ترې معافي دې ونه غوښته. خو معافي دې ونه غوښته نو ستا خلاف انشاءالله مونږ برپور چې زموږ څونه تنظیم ملګري دي، زمونږ د پریس کلب څونه ملګري دي، ټول به مونږ انشاءالله ستا خلاف چې کوم دی قانوني کاروی کوو. په تاڼه کې به ستا خلاف قانوني کاروی کوو، په عدالت کې به ستا خلاف قانوني کاروی کوو. دا کومې خبرې چې تا کړې دي په سوشل میډیا باندې، د دې به ته کلم چې کوم دی په واپسي یا خو به معافي غواړې د شب قدر صحافیانو، کو معافي دې ونه غوښته نو بیا به ستا خلاف مونږ باقاعده د شب قدر ټول صحافیان چې کوم دی دا به په تاڼه کې ستا خلاف مونږ قانوني کاروی کوو. یو ځل زه د شب قدر ټولو عوامو ته دا اپیل کوم چې مهرباني وکړئ، الله ته وګوره، داسې خلکو نه قلار شئ. دا کم خلک چې کوم دی لکه اوس دا چې اوس نوې دغه رووته زموږ په وطن کې، زموږ په شب قدر کې نوې پرزه رووتله چې اخلاق یې بالکل اخلاق نشته دی. د انسان اخلاق وي، شکل شباهت وي، د هغه نه سړی متاثره شي. ته په خلکو تور لګې، په خپلو صحافیانو مشرانو باندې تور لګې. البته ته زه خو یو ادنا انسان یم، نه ځان ته صحافي یم، نه ځان ته دغه یم، خو دغه صحافیانو وروڼو چې کوم دی خدمتګار یم او خدمت کوم، دوی سره ناست پاس یم. ته د ډیګرۍ خبرې کوې چې چا سره ډیګري نشته په شب قدر کې، نو دا ډیګري یوازې تا سره نه ضروره، په شب قدر کې ډېر ښه خلک شته، هغوی سره ډیګرۍ هم شته دي او خاموشه ناست دي. لہذا تم خاموشي اختیار کا، کو د قوم خدمت کول غواړې خدمت کوه، او کو خدمت نه کوې نو خاموشي اختیار کا، د صحافیانو خلاف خبرې مه کوه. دا به ستا لپاره یو غټه دغه د بېعزتۍ سبب وګرځېږي. نو په دې وجه زه دا ویډیو هم کوم، او دا زما ټولو ته خواست چې مهرباني وکړئ دا ویډیو زیاته شیر کړئ. د شب قدر چې څونه صحافیان دي دا ملګرو ته زما خواست دی چې دا ویډیو څونه شیر کولی شي دا شیر کړئ او په خپلو پیجونو باندې هم واچوئ. مننه.